منګه دا ټول تګ و دو د دغې لپاره دی او د دنیا لپاره ګورې عملي میدان کې موږ کوشش کوو خو د الله نه ګورې دنیا غواړو نه د حلالو ځکه چې د حلالو دنیا غواړو نو موږ وایي حلالو کې کثرت نشته قلت دی او په حرامو کې کثرت دی نو موږ کثرت تابع یو چې کثرت مال ډیر وي مال برکت والا وي دا سوچ نشته پس برکت کیږي مال کې او برکت پس را دي دا سوچ نشته بس کثرت ته مال کثرت ته اسبابو نو موږ وایي دا انسان کامیاب دی په دنیا کې حالانکه دا کامیاب نه دی رب کائنات دته کامیاب نه دی ویلی د خدای حبیب دته کامیاب نه دی ویلی کامیاب به دی په هغه شکل کې چې دی مال وګټي خو په حلاله طریقې وګټي او په جایزه طریقې وګټي او د آمدن لارې پاکې وي او د ده په خپل ضمیر مطمئن چې او ما حلاله وګټله حلاله مې راوړله حلاله مې په بچو مو خورله حلاله ما وخوړله نن موږ او تاسو دې ناسته مجمع کې دا د یو فرد خبره نه ده دا د یو معاشرتي علمیه ده چې موږ د خپلو اسبابو باندې چې په کم سبب زه رزق پیدا کیږي زما او الله پاک ما ته په کم شکل باندې رزق راکوي نو هغه حلال او حرام خو ما ځان له تاسو خپله جوړ کړی حالانکې رب راته د حرامو هغه انجام هم ښولی دی او د حلالو هغه جزا هم ښولی دی او د حرامو د سزا هم الله وینا کړ چې په حرامکارۍ دا سزا ده او په حلالوالي د هغې دا جزا ده دې پیده د دنیا ده دا پیده د آخرت ده دې طرف ته دا پیده نقصان د دنیا هم دی او دا نقصان د آخرت هم دی نو په دغه لیول باندې خو الله موږ ته خبره کړې ده د الله حبیب خبره کړې ده قرآن خبره واضحه کړې ده علما کرام موږ ول تاسو ته الحمدلله په هر پلور او په هر میدان کې هم دا خبره بار بار کوي اوس ما او تاسو د حلالې دپاره څونه کوشش کوو د حرامې دپاره په دې دنیا کې څونه کوشش کوو او د قبر او خیرت خبره راشي نو بس هغه بیا موږ توفیق ته الله ته پرېښې ده هغې ته څه وایو که چاته ووایي مونځ وکړه په دې مانځه سره به ستا رزق کې برکت راشي نو هغوی وي الله دې توفیق راکړي نو کوم به که خیري انکار خو ترې نه کوم به خو چې الله توفیق راکړي نو تا چېرته دا ویلی دي چې دکان ته نه ځمه دکان کې به نه کښېنمه دکان به نه کولاوم او الله دې توفیق راکړي چې دکان کوله وکړم الله دې توفیق راکړي چې زمینداري وکړم الله دې توفیق راکړي چې تجارت وکړم نو د هغې لپاره خو توفیق ترې نه دی غوښتی او دا چې د اعمالو خبره راشي نو الله دې توفیق راکړي حاجي نو دې طرف ته عملی میدان کې موږ کوشش کوو او دغه ځای کې صرف دعا ته پرېښی دی چې قبر او آخرت هغه به په دعاګانو باندې کېږي اگر چې زما عملی میدان کې د اعمالو پوزیشن خراب دی ګډوډ دی معاملات مې هم خراب دي او اعمال مې هم خراب دي جماعت کې دننه اعمال هم ګډوډ دي او د جماعت نه بار معاملات او اعمال هم ګډوډ دي نو د هغې د ګډوډوالي باندې زه پوه یم چې دا ګډوډ دی خو زه ترې صبرېږم نه دکاندار د دکان په حرام هم پوه دی او په حلال هم پوه دی د زمیندار د زمیندارۍ په حلال هم پوه دی او په حرام هم پوه دی تاجر په تجارت په حلال هم پوه دی او په حرام هم پوه دی اوس په موږ دا سوال پیدا کېږي چې یاره موږ خو نه پوهېږو خو سبق نه دی ویلی نو دا پوهه صرف د سبق ویلو ته نه وایي دا تجربې او د عملي میدان کې دا مشاهدې دا ټول علم دی دا ټول علم دی تا چې د دکان د حرام او د حلالو دغه کړن تا یونیورسټۍ ته ورپسې نه تلې نه کالج ته تلې چې کوم به پکې حلالي په کتابونو کې او کوم حرام دي د به کتاب مطابق دکان کوم نه دا ستا عملي مشاهده او تجربې نه دا خبره وته چې دا شکل حرام او دا حرامو دی اوس د حرامو طرف ته رجوع کې حرامو طرف ته د ټوله توجه دی د حرامو ته ګرځېدلې ده د حلالو لپاره زربر کوشش نشته نو د هغې نتایج څه دي په حرامو موږ ډېره وګټله ډېر بنګله ډېر جایداد ډېرې ځمکې خو تپوس دې ترې کړی چې ستا ورځ څنګه ده او ستا شپه څنګه ده د هغه ورځ به هم په ګډه وړی او شپه خو به یې مکمله بې ارامه څوک به په ګولو خوب کوي او څوک به په انجکشنو باندې خوب کوي چاته به نشې د ګولو ضرورت وي او چاته به نشې د ستنې ضرورت راځي وي خوب راله نه راځي نو دا خوب به ولې درشي او بل د ضمیر په اور کې هم دې سودي دا خپل ضمیر چې د ده کې د ضمیر کې څه ناڅه هغه جمدیوالي ضمیر یې ملامته کوي چې دا دې څه وکړه د چا خونه دې روانه کړه د چا د خولې نوړی دې روشکوله خپله خېټه خو به مړی د بچو خېټه مړی خو د چا په نوړی دې خېټه مړېږي دا د چا حق و دا ستا حق و دا خو د بل د خولې نوړی ته راشکولې ده د کونډو رونډو یتیمانانو حق دې راشکولې دی
نو ضمیر په اور کې به هم دا بني آدم سوځي او تر مرګه پورې ته یا خو چې دې د حرامو نه مکمل اجتناب وکړي، فریض وکړي، توبه وباسي او دا پردې حقدار ته ورکړي شي، نو بیا به د ضمیر مطمئني، بیا به دې نجات به څه ناڅه ومومي. خو که دا بلکل دغسې په ډوبه ډوبه کاته کې خبره لاړه نو بعد بیا هلته معامله بیا رونو بل شان ده. د دې وجې کوشش دا کوئ چې خپل کردار سره سره خپل معاملاتو سره سره عبادات تیم پاک وي، عبادات تیم سوچوي، عبادات تیم ښکلي وي. لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله خو ګوري، جومات کې دننه په عمل دیم ګوري، خو دکان کې دننه په عمل دیم ګوري. جومات کې دننه عمل هم الله ته ښکاره دی، خو په پټي کې او په دفتر کې او په تجارتي میدان کې په معاشي لاینونو کې چې کم حرام کاری کې الله په دې علیم دی او چې کم حلال والی طرف ته رجوع کې الله په دې علیم دی، پوهیږي پې. نو بیا ولې موږ د حلالو لار اختیار نه کړو چې کم رب په حرامو باندې موږ ته د راکړي موږ وایه چې په حرامو ملاویږي، نو دا خو د رب د طرفه دی، ځکه د الله پاک منشا نه ده، د الله خوښه دا نه ده، د الله مرضي دا نه ده. موږ بعضې وخت کې داسې جملې وي یاره به د الله ته به داسې خوښه نو الله ته داسې خوښه نه ده چې ته حرام وکړه، الله ته دا خوښه نه ده چې ته پردې حق غصب کړه، الله ته دا خوښه نه ده چې ته ظلم او زیاتې وکړه. دا ستا خپل ذهن داسې جوړ دی، د الله دا منشا نه ده، دا د الله مرضا نه ده، دا له الله باندې توهین دی، دا په الله توهین ده، الله توهین دی او په الله الزام دی چې موږ بې انصافۍ کوو، ظلم کوو. دا د الله خوښه ده چې نقصان راته ورسېږي، یاره د رب خوښه ده چې ګټه راته راشي، پیدا راته راشي، دا خو زما د مټو کمال دی، دا خو زما د تجربې خبره ده، دا خو ما ډېر هوښیارتوب او ډېر عقل مې وچلو نو ځکه را ګټه راله. او چې دغه دی کې تاوان راشي نقصان وي، رب ته به داسې منظوره وي، نو تاوان په رب پسې تړو او ګټه په خپل ځان پسې تړو.